أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. صدقت يا رب العالمين. نیمه واقعه پرون تیره شوې وه مختصرا اجمال، او نیمه نن ده. ابراهیم علیه السلام موجود و د پسې راغلل. کله چې دې ته پته ولګي چې بوتان هم تیس نیس پراته دي، بوتان هم خراب شوي دي، دا خو د چا خپې نشته او د چا لاس نشته او د چا سر نشته د چا څه نشته. نو دې رال ابراهیم علیه السلام دې فتن یذکرهم یقال له ابراهیم. یو نوجوان دی، د هغه په باره کې دا ویلی شي چې هغه زمونږ د بوتانو په باره کې ورته خدایان ملل د خدایانو په باره کې خبرې کوي. مطلب دا بدله دی او یقال له ابراهیم، دته ابراهیم ویلی شي، نوم ابراهیم. ابراهیم علیه السلام پسې راغلل او ابراهیم علیه السلام ته وایي دا کار تا کړی. ابراهیم علیه السلام ورته وایي، دی ورته وایي چې ما کړی. بل فعله بلکې کړی دی دې لره کوونکي. نو چې چا دغه کار کړی دی او هغه کړی ابراهیم علیه السلام کړی کنه. کبیرهم دغه دی، لوی د دی. هذا دغه دی، فاسألوهم د ده نه تپوس کوي که نه. زمانه څه ته تپوس کوي؟ دی غټ باس دی چې دی نو دا دغه ور په اوږه دی، دا تبر یې په اوږه دی، ده نه تپوس وکړه ویل تاسو چې دی څنګه چل دی. نو دا لالا به درته ووایي که ستاسو په انباري. نو هغوی ورته ووایي سرونه یې ښکته کړل. نو فرجعو الی انفسهم، وی کتل یو بل ته، دا معنی صحیح ده. یا فرجعو الی انفسهم، بل دې ځان ته وکړه ملامته شو، سر یې ښکته کړ. نو دوی وایي خپل ځانونو ته وایي تاسو خو ډېر زیات ظالمان یې. خپل ځانونو ته وایي، خو بیا هم چونکې ضد و عناد خو دا خو تړلې خبره ده. که یو کس ډېر زیات یعنې ته ورته د حق خبره وکړې خو چې هغه وایي چې ما توت ته شوه ویلې ده، استاد پلار دی راباندې دا توت ومني. نو هغه وایي چې بهی واپس شو. ثم نکسوا علی رؤوسهم، بیا را واپس شو په سرونو باندې. اکوټه په سرونو باندې را واپس شو، یا نسکور پرېوتل په سرونو باندې معنا. نو دی واپس شو ورته وی لقد علمت، یقینا تا ته علم دی، ما هؤلاء ینطقون، چې دا خو دا کوم سیزان چې دي مورتیانې چې کوم دي دي خو خبرې نشي کولی. نو ابراهیم علیه السلام ورته وی اوف ستاسو په اوفل لکم، تاسو باندې چې دی ستاسو په دې بوتانو دې لعنت وي، په تاسو دې لعنت وي. تاسو دا تاسو کوئ، دا خو ستاسو باندې دې افسوس وي چې تاسو د هغه څه عبادت کوئ چې تاسو له نه نقصان درکولی شو نه پیدا درکولی شي. نه هغه واقع نه. قالوا ویل دي انت فعلت، آیا تا چې کړی دی دا کار، آیا کړی دی تا هذا دغه کار، آیا کړی دی تا دغه کار لرا بآلهتنا زمونږ د خدایانو سره. نو دلته ته نو علم منطق والا په اصطلاح کې ویلی شي تجرید، ځینې معنی کړ شي ځینې ولګوه. کني انت فعلت هذا دا ټول مخاطب دپاره کیسه راځي، نو معنی به د ټولو یو ځای داسې شي. قالوا ویل دي انت فعلت هذا، آیا کړی دی تا دغه کار لرا بآلهتنا زمونږ د خدایانو سره. یا ابراهیم، اے سیدنا ابراهیم خلیل الله علیه السلام، اے ابراهیم علیه السلام تا زمونږ د خدایانو سره دا چل کړی دی. نو قال اول ورته سیدنا ابراهیم علیه السلام بل فعله، بلکې کړی دی لره کوونکي، بلکې کړی دی لره کوونکي. یا داسې وایه بل فعله، بلکې کیدی شي
کبیرهم دغه لوی د دیو دی هازا کبیرهم لوی د دی هازا دغه دی دا تبره دی او چتوی دغه دی فاسالوهم سوالو کې ددنا ان کانوا کچریدی ينطقون خبرې کوونکي کدي خبرې کوي دا خدایانو خبرې کوي نو د دین سوالو کې کنه او ابراهیم علیه السلام په امتونو کې داسې شخصیت تیر شوی دی چې هند دا یهودیان هم ځان د نسبت دغه پسې کوي عیسایان هم د ځان نسبت دغه پسې کوي او زمونږ امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې اصل پیروکار قرآن چې کوم وي نو هغه موږ یو الحمدلله او هندوان چې کوم دي په دې کې برهم یو څه بل څه دا کومې کیسې چې دي بعضې نسلونه هغې هم د ځان نسبت چې دی دا دغه پسې کوي ابراهیم علیه السلام پسې بلکې وایي زمونږ نیکو داسې شخصیت تیر شوی فقالوا نودي فرجعوا نودي واپس شو الى انفسهم خپل ځانونو ته یعنی ملامت شو په خپل ځانونو کې فقالوا نودي انکم یقینا تاسو انتم الظالمون اے نفسو یقینا تاسو ظالمان یې ثم نکسوا بیا واپس شو دی علی رؤوسهم واپس کړی شو په سرونو باندې یعنی ثم نکسوا علی رؤوسهم بیا پټه شول په سرونو باندې لقد علمت اوس کله توقع وکړو بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره جوړیږي چې الله رب العزت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویل چې لقد علمت ما هؤلاء ينطقون یقینا دا علم دی چې دا بوتانو خبرې نه کولې او که داسې وقت په لګې دغه شانې والي نو بیا دغه شان جوړیږي چې دایي خبره شوه لقد علمت یقینا دا علم دی سیدنا ابراهیم علیه السلام ما هؤلاء ندی له خدایان دغه په اصطلاح کې ينطقون خبرې کوونکي دا بوتان چې دا خبرې نشي کولی تا ته دا علم دی قال هو سيدنا ابراهيم خليل الله عليه السلام افتعبدون آیات عبادت کوي من دون الله لا الله ما سوا الله ما دا رسول لا ينفعكم چې فائدم نشي درکول تاسو ته شيئا لهسي ولا يضركم او نصدر درکول شي پیدا هغه خبر نشي کولای ځان نه مچ نشي باسولې ما چې پکې بلاګه دغه کار کړی چا مې لاس کټ کړو چا مې خپل کټ کړی دا ځان نشي بچ کولای به تعالی سره وي د داسې خدای عبادت کوي نو اوفل لکم افسوس دی پتا سو باندې لعنت دی پتا سو باندې ولما بهغه سو باندې تعبدون چې تاسو عبادت کوي من دون الله ما سوا د الله تعالی نه افلا تعقلون بس آیا تاسو عقل نه لرئ آیا تاسو عقل نه لرئ په دې کیسه باندې نه پوهیږئ نو بس بیا زورول سي د زورولو د زورو بشي نن مې اشنا په کوڅه بلې تېرېږه زورول غریب سي زورول ورته وایه وای داسې کار دی راوچته کې قالو حرقوه وانصروا علیه ورشه اور ته ورګزار کې امام الهند مولانا ابوالکلام آزاد رحمه الله فرمای وای د پیغمبر دعوت او د داعی دعوت د همیشه د پاره د حق وي د همیشه د پاره د دلیل په بنیاد وي د همیشه د پاره د نرمه خبره وي د همیشه د پاره د سوي خبره وي او د باطل د هغه طرفه یا د کانی گزار وي یا کنزل وي یا بدرت وي د باطل نه خلک نغی سوي نیکانو سوي قالو ولغي وی مشران راغون شو مشران وی راځي مشوره کوه بیا لکه ته وایې ته سوي هغه بل دا وی دی ټول خو دی یو پکې څه کول خوانه نو يحرقوها يورتي دا شیطان ولا راغی د بزرګي په شکل کې خو خیر دې دغه په بل ځای کې را روان ځای کې مشوره ورکړی ده نو دی فیصله وکړه په دې کې حرقوا وانصروا الهتکم دې اورته ورګزار کې اورته ورګزار کې وانصروا الهتکم د خپل خدایانو امداد وکړي خان داسې نه کان منه دا چا امداد وکړي تاسو ما برون ویلو کنه نور بوتانه مات کړو او یغه یو بوته ځان سره کلکونی سدوي چې دا خو دې امراله وجدي نو یغه کس منډه والا چې چرته ورسې د هندوانو په محلې ته ځای ورته لکه ته خدای بچ کړي خان هغه خدای دې نه بچ کړي خدای ته ما بچ کړو مړه کړي دې امراله دې ترسو نو خبره راسره سوی ورته حرقو وی ورته ورګزار کې خان ورسرو الهتکم وی د خپل خدایانو امداد وکړي
نو د خپلو خدایانو امداد څه تاریخ کتابونه لیکي بوډیګانې ښځې به وي تلې به نه شوې په کونټۍ به روانې وي هغوی به هم ځکه مذهبي خبره راله مذهب خو که چا غلطې ګټې کړي مذهب خو د چا غلط وي ګټې کړي نو هغه په مذهب کې خو زړه کې خو غسیس پروت وي نو بوډۍ ښځه به وتلې به نه شوه هغوی به ځان سره لږ شانتې خشاک راغشتو چا به ورته وي څه کې هغې به ورته وي ځمه وایي زمونږ خدایانو پسې چې بد رد وایي هغه ته اور بلئ هغې کې خپل حصه شامل او دکه شان چې دی چرمخکۍ به کې خپله حصه ور واچوله اور ته به پوکې ورکوو اصل یې خو کربوړی دی خو نسل یې دام دی عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله مونږ نو برس شوي نو ما به زه به لګیا وم دی پسې دا به مې مړې کولې په کور کې په لومړي ګزار باندې 100 نمبر یې درته میلو شي دویم سره او که دریم سره شو بیا داسې طرف شو خبر خیر نو خبره دا وه چې هغې به پکې خپله حصه اچوله او توتکر کې یا بلبل دی به د بره نه د اور د پاسه لګیا او ده به محوګه کې اوبه راواغېشتې هغه به یې پرې راګزارونې چې دا اور مړ شي نو هغې خپل نیت خو د خپل نیت دا چا خپل نیت دی چې ته یو کار کړي نو دی حرقوه قالو وویل دی حرقوه واچوئ د لره په اور کې وانصروا آلهتکم امداد وکړئ د خپلو خدایانو ان کنتم فاعلین که چېرته یې تاسو د یو کار کوونکي که څه سزا مزا ورکوئ نو بیا چې دی بیا څه وکړئ بیا دغه کار وکړئ وی دغه داسې ورته ملګري ناستو خپلو کې د استاد غیبت چې دا ډېر خوند کوي طالبان ناستو خپلو کې غیبت کو چې غیبت یې کو نو یو له خوب ورته وي هغه ورته چې هلکه خوب راځي خو چې زمونږ د استاد نمبر پکې راشي بیا ما راپاسوي نو خبره داسې ده دوی ورته وایي که څه کوې که نه بیا یو کار وکړي هغه دا کار وکړي چې دوی اور ته ورګزار کړي وانصروا آلهتکم د خدایانو امداد وکړئ ان کنتم فاعلین که چېرته تاسو کوونکي یې نو علما لیکي چې اور ته ګزارو نو د هغې دپاره اوس اور خو ډېر زیات شو په څومره وخه بل شو څومره هغې له سوخواله نه شو ورتلی نو بیا ورله شیطان راغی ده ورته وایي ټال تیار کړي وایي ټال تیار کړي چې ټال یې تیار کړه فرشتې شاز روایت کړي چې فرشتې ورسره ودرېدې چې فرشتې ورسره کله ودرېدې دوی ټال نه شي دیکه کولی نو او شنیده به کوم دی چې دیکې نه شو ورکولی نو شیطان ورته وایي داسې کار وکړې زنانه راولئ چې سرتوری او د میدان کې وګډئ او ډولکي لږ ساعت له ووښئ نو چې کله یې دغه شروع کړو فرشتې چې دی هغه ځای باندې غضب را شروع شو لعنت هغې د هغه ځای نه لاړې ټال له دیکه ورکړله چې هغه بیا یې پې کټ کړ چې کټ یې کړ نو جبرائیل امین ورله په دې نیمه کې راغی لا رسېدلې نو وایي که څه امداد یې چې حکم در څه دی ورته نه وایي چې د چا دپاره زه قرباني شم نو هغه ما ویني نو وایي زه ورته هغه ما خپله ویني که امداد مې کوي وبکي او که نه کوي نو د هغه خوښه ده دغه ټول امتونو ته تعلیم دی چې سخت بار باندې راځي خدای به دې پکې بچ کوي او که بچ یې نه کړي جنت ته ځای دی دنیایي نجات دا نه که جنت ته ځای دی خیر چې کله دا ووایي نو رسول الله کتابونو کې راځي وایي د دې امت هم 8000 کسان داسې دا اوس محض توکل دی ورنه اسباب په دنیا کې بند نه دي دا توکل دی د الله په ذات باندې کامل توکل هغه ورته وایي حالانکې د الله برګزیده فرشته ده غوره فرشته ده دی ورته وایي چې نه ورته وایي چې چا دپاره قرباني کېږم هغه ما ویني نو د دې امت هم 8000 کسان به داسې چې د هغې توکل به داسې څنګه چې د ابراهیم علیه السلام توکل اوس درجه کې هغه ته نه شي رسېدلی خو د زړه هغه توکل به یې داسې چې هغه شان الله دې رانصیب کړي خیر چې کله ورته څنګه ورورسېده نو الله رب العزت بیا حکم کړو الله وایي قلنا موږ ورته وویل یا نارو اوره کوني وګرځېږه بردن یخ نو تش یخ مه ګرځېږه چې بشانده کالان دې کیسه جوړه شي یا دې داسې جوړه شي چې 12 میاشتې په تا باندې اوره پرته وي دکه شان یخ وګرځه نه داسې مه ګرځېږه وسلاما او سلامتیا والا علی ابراهیم په سیدنا ابراهیم علیه السلام باندې نو په ابراهیم علیه السلام باندې سلامتیا والا مو ګرځېږه علما وایي که چېرته سلامتیا والا ورسره نه ویلې نو بیا به داسې یخ ګرځېدلی وي چې بلکل واورې په شان به ګرځېدلی نو الله ورته سلامتیا والا حبیب ته مې څه وایم مخه چې سلامتیا والا وګرځېدو د فرعون یو شاذ روایت کې دا هم راځي چې د نمرود لور هغې د بره نه چېرته لرې نه ولیده چې ابراهیم علیه السلام په منځ کې چې دی بیا خو چې راووته خو بیا لرې کیسه وه خو په دغه موقع باندې چې هم منځ کې بلکل سرزبد او شاداب دي هر څه ورته ښه ښکلي دي هغې کې ناست دي نو مور ته یې وایي چې زه خو ورځم
نو هغه نمرود ته وی چې لور دې داسې وي دا هم د هغې نه شوه نو یا ورته وی چې دا مور ته ورولې هغې مور ته ورګزار کړه بیا خیر نور پکې بیا عوامو کې مسلې دي چې دا چلو شو هغه چلو شو دغه وشو چې دغه وشو بیا کله د اور نه راووتو نو بیا ظالمانو ایمان راونړ پلار ورته صرف دونه ووي نعم الرب وایي ستا رب چې دی دا ډېر ښه دی ښه ابراهیم علیه السلام خو ایمان یې راونړ او بیا یې د کلي نه وباسئ زه هم د کلي نه وځه د کلي نه بیا مو باسم وارادو اراده وکړله دوی به په باره د ابراهیم علیه السلام کې کیدن د تدبیر اراده وکړله په باره کې د تدبیر کولو فجعلناهم نو موږ وګرځول دي لره الاخسرین تاوانیان مو ګرځول ونجیناه نجات ورکړو سیدنا ابراهیم علیه السلام ته ولوطا او سیدنا لوط علیه السلام ته الى الارض هغه ځمکې ته من الارض ازمکتا التي بارکنا چی برکت اچولی منگا فیها باغی کی للعالمین دا عالم دبارا اللہ رب العزت وی بیا مها ازمکتا منتقل کرل اغی تم روان کرل کم کی چی برکت اچولی کم چی شامو اس چی ظالمانو ٹوٹے کردی یو بل سر نیوزے کی یو کافرانو سر یوزے کی دغه ټوټې شو دا فلسطین نو یو څه بل څه دا کومې سي چې دغه ته اردن ګیر چاپېر الله وایي بیا ووهبنا له وهبم کړو اسحاق علیه السلام هبم کو ابراهیم علیه السلام ته ګفټ هم ورکړه ابراهیم علیه السلام ته دا چا اسحاق علیه السلام و یعقوب علیه السلام نافلة په انعام کې نفل ویل شي زیاتې سستا نفل تم نفل ځکه ویل شي چې دا پتا فرض او لازم نه دی دا زیات دی دا ستا خو خلک دی کې ثواب دی کنه کې عذاب نشتا نو نافلتن الله وی انعام کې مې ورکړ ورته ابراهیم علیه السلام کو د فرزند دعا کړې و الله وی وسیم مولا ورک وکلن او هر یو د دینا جعلناه غرزول منغا صالحین نیکان وجعلناهم او غرزول مدلرا ائمه پیشوایان مشران رهنماگان یهدون د هدایت بأمر چې هدایت کولو بأمرنا زمون په حکم سره موږ دي رهنمایان ګرځولو او دی به هدایت کو زمون په حکم سره واوحینا الیهم او موږ وایي کړي ودیو ته فعل الخيرات د کولو د خیر د کارونو د خیر کارونه کوه دا چا سنت دي د پیغمبرانو د شر کارونه مکوه دا چا طریقه ده دا د شیطان طریقه ده دوه کسان مجنګوا غیبتونه مکوه مبارکه میاشته پوری مو واخا دا چا طریقه ده د شیطان طریقه ده قدر تویدا سي لګسي د معمولی شان دي او درې او د سمې کارونه کوه نو دا د پیغمبرانو طریقه الله دې نصیب کړي اوس تفصیل لري هغه څه شي الله وی و اقام الصلاه او قائم و منذن لرا و موږ ورته سوي چې قائم و منذن لرا نو چونم باندې جهنم ته کسان پیوزي هغه به یو بل نه تاسو کوي یو بل ته ویل چې جهنم ته ولې راغلي نو لومباني خبره بدای وی ولا لم وي من به منځ نه کو لومباني خبره بدای وي من به منځ نه کو الله دې وساتي و ایتاء الزکات کوي کارونه د خیر او د منځکای ماوي او ور کوي زکات درا وکانو لنا عابدین والله دا داسې بندګانو چې دا زمونږ د پر عبادت کوونکي زمونږ عبادت کوونکي معبودین نو ولوطا اعطینا مزمر دی علی شریطه التفسیر ولوطا او ورکلو لوط علیہ السلام لرا آتینا او د خپل طرفنا حکمت یا نبوت یو شی وعلما او علم ونجیناه ونجات ورکلو لرا چالرا لوط علیہ السلام لرا من القرية التي كانت شوا تعمل الخبائث عمل بكو خبيث خراب کارونه به کول نو خراب کارونه چې په دې کې غټ خباثت داو چې هم جنس پرستی به کوله میرا جسم میری مرضی والا کی سوا دغه روډون دای به روډون ته نه راوځي سم کار کو نو خبره دارا نو الله رب العزت د دې په وجه په داسې عذاب راوستو یاد ساته په قانونو کې داسې سخت عذاب پچا باندې نه راغلی الله دې دغه دې کامیابی نه بچ ساتي الله دې دې هدایت ور نصیب کړي الله دې هدایت نصیب کړي ورنه تاسو ته کې میډیا ورته تاسو کوي وي تا ته پته راځي وي دغه داسې د لوط علیه السلام د قوم تاریخ سټډي کړی دی یا وامه کتلې دي وي هغه باندې وي دا خو هغه به کول کنه وي یا دا به کول نو جوان الګ ته د اسلامي معاشري خلک دي
ورته وایي ښه بیا خو به باندې عذاب راغلی حالانکې هغه یو کس په خبرو کې راټینګ کړي او د کار د هغوی صحابي نو بیا هم څه خبره عام صحابي دي یاسر شاه مې ولا داسې کیسي هغه ته تپوس کوي نو بیا خو به په مونږ باندې عذاب راشي که نه نو ورته یې راندې شي که نه قیامت به هسې هم راځي دا عذاب نه باندې راشي نعوذ بالله من ذلک تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن نو خبره دا وه خیر نو په دې کې غټ خبره دا وه چې هم جنس پرستۍ والا او علما لیکي چې دا به یې نه کتل چې دا ګیري والا دی او که دا وړوکي دی دا مشر دی دا نوجوان دی که څه دی خو په دې ګناه کې اخته و الله هم وساتي لې حباست پکې دا و یو پکې بل دا و چې دا کمترې ممترې دا کیسې پیسې به یې ډېرې کولې کمترې به یې لزولې رالې تاسو که خیال کړئ دا کمتر ممتر دا کیسې چې کوي دا اکثریت لوبران اکثریت دغه کیسې چې بل ځای چا سرګپ وي نو د یو کلي دله د بل کلي دله سرګپ بیا هلته چې کمي هغه هم د ټاپ لوبري بیا چې دی یو بل به په کاڼو ماڼو ویشته دا لوبې به یې کولې یو بل به په کاڼو باندې ګزارونه کول بل پکې دا و چې په یو بل به یې دوکانې ویشتې دا هم دې کې دا خباست و چې په یو بل به یې دوکانې توکلې او بل چې دی دا د نرتوب کار یې بله لوبه وه بله لوبه دا وه چې دا مونږ کوم شي ډېر بد ګڼو یعنې د بدن نه هوا خارجېدل په عام اصطلاح کې خو بس د مونږ ورته ټیز وایو یا یو څه بل څه دې د ظالم زامنو به دې مقابلې کولې داسې د نر زامنو دې به دې مقابلې کولې مونږ سره چې لکه لږ نږدې دي دې پې مټ نه راتړ نو خبره داسې ده داسې ده ظالم زامن الله دې معافي وکړي بله پکې دا وه اور د شیخ سے پکې لیکلی گوز بازی یعنی ہوا خارج کرنے کا مقابلہ کرنا کہ کس کا دماغ کا زیادہ ہوتا ہے بل جو تطریف الاصابع یو صرف دا ګوتې نور لاس له بې رنګ نه ورکو دي نوکانو له بې رنګ ورکو دا عادت پکې نوکانو له بې رنګ ورکو یعنی نوک پالش چې نن سبا کوي دا لوبه به کوله الله رب العزت دې موږ وساتي خو غټ حباست پکې دا چې دا لیواتت پې کو دا نور ګناهونه پکې الله دې وساتي الله او خبره دا ده دا ټکي یاد وساتئ بس دا خبره سبق راغون شو دا ټکي یاد وساتئ دا ټکي یاد وساتئ په هغې کې خو انفرادي طور لږ لږ اعمالو یو کوم مثال په طور د شعیب علیه السلام قوم ناب ټول کې کمې کو په هغې عذاب رایي چا لیواتت وکړو غټ سبب پیدا و دا نور هم پکې و غټ سبب پیدا و چا نور څه وکړو چا نور څه وکړو او موږ کې مجموعي طور ټول راتلل نه شوي دي هر غیبت موږ کوو چغلي موږ کوو ناب ټول کې کمې موږ کوو د بل حق موږ وو کاڼي نه زموږ خو اوس کېږي دوه په جوماتونو باندې جګړې کوو یو بل وړو په جوماتونو کې دا روژه را روانه خلک یو بل ته مخکې ووایي روژه را روانه بیا پکې د مخ کار نه کوي ورې نو خبره داسې ده الله رب العزت دې معافي وکړي دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده چې اجتماعي طور عذاب را باندې نه راځي خو انفرادي پته نه لګي چې په کوم علاقه به راځي نو الله هم دې د هر یو عذاب نه بچ وساتي الله نه به دعا غواړو الحمدلله ټول مسلمانانو دعا به د الله نه غواړو الله وایي ولوطا ورکړو سیدنا لوط علیه السلام دا آتینا ورکړو موږ ته حکمن حکمت وعلما وعلم ونجيناه نجات مغلودنا من القرية دا قرينا التي ها قرية كانت جوغي تعمل الخبائث عمل بكو خبيث إنهم يكنا ودي يكنا كانوا قوم سوء يوبد قوم فاسقین نافرمانه الله وی نافرمانه قوم مدرتي عذاب ته ډیر سخت ورکړو یو الله رب العزت په دې باندې تیز आवाज راوستلاري په وجه اوله به الله رب العزت چې کانی راوړو د اسمان نه کانی پیرول بلې چې الله رب العزت دې سره سوکل بلې ورسره سوکل چې आवाज په تیز راغی د جبرئیل امین تیز आवाज پر راغی سره د سینه پلک وچو او بیا چې الله رب العزت اسمانه په اوچت کو د الله اعلان دی راوزار کړ او هغه چې دا یعنی بعض خلک دا وایي قرآن حدیث کې خدای سرشته بعض خلک دا وایي هغه ځای کې دا مشهوره ده چې کم د غنیر وغیره دی د سدون دا کیسه بیسه چې کومه ده دغه اوبه چې کومې دي دا سیند چې کوم دی معمولي چې نه یو سر ټک دی نه بل سر هغې د جوسم مایع وغیره پرېوځي دغه اوبه هغې سر بیا راوځي دغه ځای کې داسې مشهوره ده وادخلناه داخل کړو موږ لره او داخل کړو موږ دلته داخل کړو موږ دلته عبدالله ابن عباس وایي چې دا د آخرت سره مولا کوي نو چې د آخرت سره لګي نو بیا به داسې کوي حالانکه ماضي ده خو د تیقن لپاره راځي وادخلناه داخل کړو موږ لوط علیه السلام لره برحمتنا پر رحمت خپل کې
انه یقینا دالوت علیہ السلام من الصالحین دا نیکانو نو لوط علیہ السلام غوره پیغمبرو او دا نیکانو نو الله رب العزت دې موږ د دې په نقش قدم باندې بوځي